مولانا طارق جمیل صاحب د تبلیغي مرکز نه وباسه او په تبلیغ باندې پابندي ولګوله چې دی به رایوند چې کوم اجتماع ده او تبلیغي مرکز دی هغې ته به نه راځي او ده ته به خطاب نه میلاویږي دی به خلکو ته بیان نشي کولی. دا ولې دا په دې باندې چې د کلم کله د عمران خان سپورټ کو او د عمران خان په سپورټ باندې دی د تبلیغي مرکز نه مکمل چې کوم دی لاړو لاسې ته وینځو او تبلیغ مرکز کې په باندې پابندي ولګېده. بل طرف ته دا هغه خلک دی چې دیوله الله پاک یو مرتبه یو عزت یو طاقت یو قوت د خولې ورکړی چې دیو دغه د ظالم جابر نظام خلاف استعمالولی شو، دغلته د فحاشۍ خلاف په دغه ملک کې د ظلم د جبر خلاف په وزیرستان کې په باجوړ کې په لال مسجد کې او نو دیو دغه خپل د خولې هغه حق هغه وینا هغه طاقت او قوت چې الله پاک دوی له ورکړی هغه دیو نه استعمالوه په دغه ماشومانانو باندې ګلالي ماشومانان دغه بم دماکې دغه ډرون حملې په دغه باندې دغه علما خپل قوت نه استعمالوه. نو الله پاک ترنه خپل هغه قوت واپس واغستو او واپس یې ترنه اخلي. که نن سبا د عالم عزت وګورې په پاکستان کې نو د عالم بالکل هغه عزت ختم شوی دی، عام عوام ورله عزت نه کوي. ځوانان ته پته لګېدلې ده چې دا دغه ظالم جابر نظام خلکو او دغه ظالم جابر نظام ته کار کوي او د حق وینا نشي کولی او د ژوندي فرعون خلاف خبره نشي کولی. موږ ته همیشه د مړ فرعون کیسې سناو کړي دي په منبر باندې. نو الله پاک ترنه خپل هغه قوت او طاقت زمونږ ستاسو د سترګو په وړاندې باندې اخلي او دا خلک پې پوهېږي نه د خیره سره او دغه شان نور هم بلها خلک دی د ټول قوم ته به زر تر زر هغه بربنډ شي انشاءالله.